د قربانۍ د څاروي د ذبح کولو په ټیم کې یو څو عملونه داسې دي چې د هغې نه شریعت منع کړی د هغه مکروه دي. ټیک شوله، راځئ چې موږ او تاسو دا مکروه عملونه، دا مکروه کارونه معلوم کو چې د قربانۍ څاروی کله ذبح کوو نو آیا دغلته کم اعمال، کم کارونه دي چې هغه مکروه دي او شریعت ته هغې نه منع کړې ده. ګوره بعضې وخت به بعضې کارونه انسان ته واړه ښکاري، واړه به په نظر باندې راځي، خو چې کله انسان په هغې باندې عمل ونه کړي نو بیا د الله مدد په دغه ځای کې اوچت شي. قرآن کې الله فرمایي چې دا ځناور چې کوم دي دا مونږ ستاسو دپاره تابع کړي دي. خو چې کله انسان په د شریعت په دغه خبرو باندې عمل ونه کړي نو الله ترې خپل مدد اوچت کړي، نو بیا مونږ کتلي دي چې بیا هغه څیزونو باندې عمل ونه شي. زه به تاسو ته اوس ذکر کما، نو بیا څاروی د انسان د وس نه وځي او الله پاک د هغې نه خپل مدد اوچت کړي او بیا د ده په کنټرول کې نه راځي. نو